اسد قیصر فرمایي د عمران خان 200% د رهایی چانس دی که عدالتونو خپلې فیصلې په میرټ باندې شروع کړي. نو د عمران خان 1% چانس هم نشي د رهایی 1% ولې چې د عمران خان سره ستا په شانتې پلنسټي تالیسټي ریاستي دلالان او دغه بړواګان او دغه دلګان موجودي. نو د عمران خان هیڅ چانس هم نشي د رهایی ولې چې ستا دا سټ د خنزیر نه زیات پلن شوی دی او د عمران خان د رهایی دپاره تا یو احتجاج ونه کو، یوه ورځ ته تاڼې ته لا نړې، یوه ورځ چې کوم دی تا د عدالت چکر ونه لګو، یوه ورځ ته چې کوم دی د اډیاله جیل مخې ته لا نړې، احتجاج دې ونه کو. خو زه د خپل هغه ناجیزه پلار سره میلاویږي ریاستي دلالان یې چې ستاسو په شانتې ریاستي دلالان او دغه پلانسټي تالیسټي او دغه دلګان او دغه بړواګان موجودي. نو عمران خان په 200 کالو کې دغه 1% چانس هم نه جوړېږي چې هغه د جیل نه راوځي. عمران خان ستاسو په وجه په جیل کې دی، د فوج په وجه په جیل کې نه دی، فوج یې راپرېږدي او تاسو وایئ چې مه یې راپرېږدئ، دا حکومت یې راپرېږدي خو تاسو وایئ چې مه یې راپرېږدئ، چې دا مو راپرېښو نو دی زموږ نه دا نوړۍ دا وزارتونه او دا کرسۍ دا هر څه رانه اخلي او په دې مېرمنه در لډانګ منډي. عمران خان ستاسو د وجې په جیل کې پروت دی او د ریاست د وجې په جیل کې نه دی، دلګانو پلانسټو د خنزیر نه خو د زیات دا سټ پلن دی دله